نبی علیہ السلام چې کله د دنیا د هغې نه رخصتېده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې هغه وصیتونه هغه کړي دي. یو وصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا کړی چې دا یهود او دا مشرکین او دا نصارا دا به په جزیرة العرب چې کوم د عرب سرزمین ورته وایي په دې کې به دا نی. دا د نبی علیہ السلام د هغه وصیت دی. دویمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا وصیت هغه کړی چې جرګې به راځي او بار نه به وفدونه راځي، خو ما لکه څنګه چې د هغو اکرام کړی دی، هغو له مې جوړې جامې، هغو له مې سورلی، د هغو عزت اکرام هغه مې کړی دی، نو د بار جرګې چې هر څنګه هغه راځي د هغو به عزت کوئ. زمونږ د خلقو به هم پخوا د جرګو ډېر پالنه کوله، ډېر عزت هغه به یې کو. اوس داسې غوندې زمانه بې باکه هغه راغله چې څوک هغه د چا پروا هغه نه ساتي. که سپین ږیری راغی، که علما راله، که سیدان راله، که هر څوک چې دی نو هغه راله، خو څه پروا هغه نه ساتي. نبی علیہ السلام دا وصیت کړی دی چې د جرګه او کوم وفدونه بار نه چې راځي د هغو به هغه شان عزت او اکرام هغه به چې دی نو کوئ لکه ما چې څنګه د هغو عزت او اکرام هغه مې کړی دی. او درېیمه خبره بعضې روایتونو کې دا راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی دی چې زما د روزې نه او زما د قبر نه هغې نه میلهګاه مه جوړوئ، هغې باندې میلې مه قایموئ. لکه څنګه چې تاسو د پنجاب او سند کې کتل دي دا پلانکی عرس دی، دا پلانکی عرس دی، دا پلانکی عرس دی، دې نه میلهګاه مه جوړوئ. حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زما روزې ته څوک راشي او په ما باندې سلام ووایي نو زه هغه سلام هغه اورم. د لرې نه که درود ویلی شي، سلام ویلی شي، هغه ما ته را رسولی کېږي او د نږدې نه زه اورم. نو چې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د نږدې هغه زه اورم ستاسو درود یا ستاسو چې دی نو سلام، نو هغه ځای کې د نبی علیہ السلام تعلیمات مطابق نو چې عیدګاه شي یا چې دی نو میلهګاه شي نو بیا خو پکې هغه درود او هغه طریقه هغه پکې پاتې نه شي. نو د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم درېیم وصیت هغه دا کړی دی چې زما د قبر او د روزې د هغې نه میلهګاه چې دی نو مه جوړوئ چې هلته راځي خلق میلې کوي. او بعضې علما هغه وایي چې درېیم وصیت چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه دا وصیت کړی چې د قرآن باندې عمل کوئ. دا قرآن کریم دا ګوره یوازې دې له نه دی چې موږ تلاوت چې دی نو کوو، دا تلاوت د دې خپل یو عمل دی، دا ضروري دی. دا قرآن کریم دا د تلاوت دپاره هم دی، دا د زده کولو دپاره هم دی. او ګوره موږ وایو چې دا زموږ پوره د زندګۍ د هغې یو دستور دی، لکه څنګه د ملک یو قانوني، لکه تاسو اورئ وایي د ترې ترین د ترې ترین، نو د ملک یو آییني، د ملک چې دی نو یو قانوني، هغه قانون هغه آیین د مسلمان دپاره دا قرآن دا هغه د آیین دی، د هغه دپاره دستور دی، د هغه دپاره قانون دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې دا وصیت چې دی نو هغه کړی چې دا قرآن کلک ونیسئ، په دې باندې هغه عمل هغه کوئ. نن سبا یو هوا چې دی نو هغه روانه ده او دا هوا دا ټول مسلمانان هغه چې دی نو یا خبر نی یا په دې باندې هغه ځان چې دی نو ننګاره کوي یا په لالچ کې راځي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې له به ځي او نبی علیہ السلام په مخ کې به دا ټول دا به مختورني او دا به دغه تور مخي. دې وخت سره کومه هوا هغه چې را روانه ده هغه د اسرائیل د تسلیم کولو، چې دا اسرائیل دا د چې دی نو تسلیم شي. نو هغې دپاره تاسو اخبارات ګورئ، تاسو چې دی نو ریډوان ګورئ چې دې وخت سره په سخت موقف هغه د سعودي دی او د پاکستان دی. نو سعودي هغه خو شاهي خاندان دی، هغه ځای کې خو د عوامو د هغو سره مداخلت نه چلیږي، هغو سره مذاکرات دي. امارات هغو اسرائیل هغه بالکل تقریبا هغه چې دی نو هغه تسلیم نه، بلکې دې پورې چې بغیر د ویزې نه یهودي هغه امارات ته راتلی شي او د امارات د هغې چې چا څخه چې دی نو پاسپورټ وي نو هغه اسرائیلو ته هغه به ځي. عمان د هغې دغه منلو والا دی، قطر
هغه دغه مراکش، قطر او سعودي سره خبرې دي، دا ټولې لارې چې کله هغه برابر کړي، بنګلادیش سره دي، انډونیشیا سره دي، ملیشیا سره دي، دا د امریکې چې تاسو د اسرائیلو د حکومت چې دی نو هغه ومنئ. دا صرف پاکستان به پاتې شي، نو پاکستان دا انګریزان دا خپل یو کالوني ګڼي، دا خپل برطانیه ده او که امریکا ده، دا د هغو یو سټیټ هغه خپل هغه ګڼي. د دې مثال داسې دی لکه دې ځای کې چې مثلا ډي سی دی، یا دې ځای کې چې دی نو د ګورنر له صوبه کې یا وزیر اعلی دی، نو دا د مرکز نماینده وي، نو هغو دا پاکستان داسې خپل یو کالوني هغه ګڼي. نو دا دوه ملکونه دي، یو سعودي او یو پاکستان. نو سعودي هغه تاسو ته د هغو پالیسۍ معلومې دي چې کله ورته صحیح طریقې سره امریکې ووایي، نو هلته کې د عوامو څه خبره نه چلیږي. دې ځای کې د عوامو هغو جلسه کولی شي، هغه مظاهره کولی شي، هغه په جمعه کې تقریر کولی شي. نو دې وجه نه دا د یهودو دا حکومت منل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وصیت خلاف دی، چې نبی علیه السلام وایي چې د عربو د سرزمین د هغې نه یهود هغه چې دی نو وکاږئ او دو راځي د عربو په سرزمین باندې د هغه حکومت، او بیا یوازې داسې حکومت نه، هغه ایټمي طاقت دی، هغه سره چې کوم ایټم بم دی هغه د پاکستان نه هغه زیات دی، دومره امریکې هغه ځای کې ایټم بمونه هغه ورکړي دي. نو بیا تاسو په خپله لیدلي چې هغه په فلسطین په مسلمانانو هغو باندې څو هغه زیاتي کوي، هغو چې کله مظاهره کوي هغو سره ربړونه او دو پې ګولۍ چې دی نو هغه وروي. نو هغه یهود چې نبی علیه السلام د وفات په وخت کې هغه دا وصیت کړی چې دا یهود دا به د دې سرزمین عرب د دې نه به وکاږئ، او چې مسلمان د دو حکومت چې دی هغه مني او سفارتخانې هغه پکې هلته کې چې دی نو هغه قایموي، او د اسرائیلو سفارتخانې هغه په خپل وطن هغې کې چې دی نو پرېږدي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه مخې له دا خو تلل دي، دا خو که شا دی که ګدا دی که ښه دی که بد دی. زمونږ الحمدلله په دې پاکستان کې دا خوله لږه کولاو ده، نو ویلی شو دقه خبرې چې ما وکړې دا د عربو هر متوا، د هغه هر امام هر خطیب د هغه د زړه هم دقه چې دی نواز دی، ولې که داسې خبره چې دی نو وکړه نو بیا به ني. نو دې وجه نه مونږ ته خو ازادۍ هغه شته. نو دا تاسو ته چې دا علما وایي چې دا دې وخت سره چې دا موجوده کوم حکومت دی دا په یو ایجنډه باندې راویستلی شوی دی، هغه ایجنډه کې علماو رکاوټ جوړ کړی دی، ګڼې هغه به تر اوسه هر څه شي و. هغې کې دا خبره وه چې میرزایان هغه چې دی نو دا دونه پابندي چې دی نو هغه اوچته کوي، دا پابندي تی اوچتوله، ولې علما په منځ کې هغه د دې هغه هغه جوړ شوی دی. نو هغه اول هغو کومه کمیټې چې جوړه کړو هغه د میرزایان وه، او د هغې مشر چې کوم نو هغه چې دی نو میرزایي و چې هغه د هغو داعي و، هغه د میرزایانو د هغو چې دی نو داعي، لکه څنګه چې زمونږ یو اهم هغه چې دی نو رکني هغه د هغه پالټۍ د هغې مشر کړی و. نو کله چې د ختم نبوت او علماو د هغه ذکر وکړو او د هغه نوم یې واخیسته، هغه ټولو کمیټې هغه لاړه. بیا د هغې نه وروستو دغه شان نور اوس هم داسې د وزیر اعظم مشیران هغه چې دی نو شته چې په ایرپورټ کې چا ورته یو نه تپوس وکړو، وی دغه مونږ خبر شوي چې ته میرزایي ته احمدي. نو هغه وی چې زه یوازې احمدي نه یم، زه په دې فخر کوم چې زه چې دی نو احمدي یم. نو دې میرزایانو نه پابندي اوچتولو. بیا په آیین کې څه حدود دي، په آیین کې څه قوانین دي، هغه اسلامي چې دی نو قوانین دي. یوه دفعه د پاکستان د 73 آیین دا ده چې په دې وطن کې به د قرآن او د سنت د هغې نه خلاف بله خبره هغه بني. نو دې آیین پسې شي دي چې دا آیین دا په څه طریقې سره دا ختم شي. نو د هغې د ختمولو د هغې دا طریقه چې دلته صدارتي نظام هغه راویستل، دا چې کله یو لیډر چې دی نو زغلی، کله بل لیډر چې دی نو هغه زغلی، د دې نور څه مطلب نه دی، د هغې ته لاره واروي چې ګوره دا لیډران چې دی دا د ملک ته سنبالولو د هغې نه دی صدارتي نظام. نو چې صدارتي نظام راشي نو د 73 آیین به خود ختم شي، ځکه هغې کې پارلیماني نظام دی،
هغې کې صدارتي نظام نه دی نو یو صدر یو لولی یو هغه به چې دی نو هغه کښېنئ بیا هغه به ځان له شورا جوړه کړي هغه به ځان له ممبران جوړ کړي هغه بیا به وایي چې دا مخکنۍ خبرې دا خو زړې دي موږ له اوس نوي ماحول سره هغه تللي نو چې اسرائیل هغه سعودي تسلیم کړو امارات تسلیم کړو مراکش تسلیم کړو ترک هغه چې دی نو اوس ورسره تعلقات هغه چې دی نو هغه جوړوي قطر هغه چې دی نو ومنو نور اسلامي چې دی نو ممالکو هغه ومنو نو پاکستان ته وایي چې ته څوک چې ته به چې دی نو نه منې نو دی بیا انکار کولی شي دا یو ایجنډا هغه ده زمونږ مسلمانان دغه مازغه داسې هغه جوړ شوي دي چې دغه شان خلقو د دو نشاندهي هغه په منبر باندې کوي یا په سټیج باندې کوي نو یو دم زمونږ مزغو کې هغه چې دی نو هغه راشي چې اوهو دا خو یو سیاسي خبره شوه دا سیاسي هغه خبرې نه دي دا دیني خبرې دي دا د مونځ خبرې دا چې لکه څنګه دیني دي نو دغه شان دې باندې خپل وروڼه مسلمانان هغه پوه کول او دا خبرې دا په موږ باندې ټیپ کېږي ښه دا د الله په مخ کې دا بیا مخې له به د الله مخې له به ځو د پیغمبر دغه مخې له به ځو نو چې پیغمبر علیه السلام وصیت ته یوې خبرې کړی دی او مسلمان د ټولې دنیا هغه د بل خبره هغه کوي د وصیت باندې عمل هغه نه کوي نو به سبا به د شفاعت به څه وشي دی به د څه شي شفاعت کوي دا د دې وخت لیډران چې دي د دې وخت چې کوم د حکمرانان هغه دي چې د قرآن او د سنت هغې باندې د هغو عمل نشته د نبي علیه السلام په وصیت باندې عمل نشته نو د دو به څه چې دی نو هغه بیا به شفاعت وي موږ ټول ګناهګاران یو ولې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه زموږ عقیده ده او په هغې باندې به موږ خپل وینا قدرې هغه چې کوم ځای کې هغه ممکنه وینا به کوو که زموږ د دغه شان خلقونه کناره کشي هغه وس هغه چې کېږي ځان به ترېنه کناره کش کوو او د قبر کې دې کې به خالص موږ سره زموږ عملي دې سره به نه خاني نه به نوابي نه به پالټي نه به لیډري نو دې وجې نه اوس داسې یو هوا را روانه ده چې دا کوم طریقې سره چې د اسرائیل هغه د په مسلمانانو باندې هغه چې دی نو هغه تسلیموي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وصیت د نبي علیه السلام د تعلیماتو او د قرآن کریم چې قرآن مونږ ته وایي چې لوی دشمن د مسلمانانو هغه یهود دي هغه یهود په مونږ باندې تسلیموي او هغې له هوا هغه جوړوي دا یو ډېره لویه فتنه را روانه ده الله دې مونږ د دې فتنو نه وساتي او خدای پاک دې مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې مختورن نه کړي او مونږ د الله تعالی د نبي علیه السلام د شفاعت قابل او مستحق وګرځوي واخر دعوانا الحمدلله